بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې نننۍ ویډیو کې به موږ د کوروالي باره کې خبره کوو چې په اسلام کې د کوروالي څه طریقه ده. څه پکې حرام دي او څه پکې حلال دي. ډېر ملګري داسې دي چې هغوی کمنټس یې کوي او د یو شیز تپوس کوي. نو ما دا سوچ وکړو چې زه تاسو ته پوره ویډیو جوړه کړم چې تاسو پې پوه شئ. د شروع کېدو نه مخکې که په چینل نوي وئ او سبسکرایب کړی هم نه وي نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. یو ملګري کمنټس کړی دی، هغه په کمنټس کې دا ویلي دي چې د ښځې خپې سټل حرام دي یا حلال دي، یا خوله کې وال یا په ژبه راښکلو. په دې ویډیو کې به هم زه انشاءالله نن پوهه کوم. بل ملګری دی هغه کمنټس را لیږلی دی چې کوروالی په دوبر کې کولی شي که نه شي کولی. دوبر مطلب په ډکو امتیازو ځای. بل یو ملګری دی هغه کمنټس کړی دی چې د خپلې کوروالې سینې چې کوم دي دا سټلی شي که نه شي سټلی. نو خیر داسې موږ ته ډېرې کمنټس یې راځي. نو د دې زه تاسو ته یو وړوکی شان ویډیو جوړوم او حدیث په هم درته بیانوم. انشاءالله د حدیث نه بعد به زه بیا تاسو سره نور د دې هغه طریقه شیر کوم. یو وارې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیغمبر سلام خواله راغی، ډېر زیات په بد حال و، ډېر پریشان و. پیغمبر سلام ته ویل چې زه غرق شوم، تباه شوم. پیغمبر سلام ته تپوس وکړو چې ولې تا داسې څه کار وکړو چې ته غرق شوې، ته تباه شولې. هغه ورته په جواب کې وویل چې ما خپلې کوروالې سره بېګا چې په کومه طریقه کوروالی کړی دی نو ما به الله ماف کړي او که ماف به مې نه کړي. پیغمبر سلام ته تپوس وکړو چې ما ته ووایه څه چل دې کړی دی. نو هغه ورته ویل چې ما د خپلې کوروالې نه کیجاوه جوړه کړې وه. کیجاوې نه مراد دی ببوکه. لکه د هغه مطلب هغه یو په کوم ځای کې چې جمع شوې وه هغه ټیک شوې وه. جمع نه مطلب کم کوروالی چې کړی و د تشو امتیازو په هغه ځای کې د بچي په پیدایش ځای کې په هغې کې هغه جمع کړې وه، خو صرف طریقې بدله وه. ځکه چې په هغه ټایم کې دغه طریقه د یهودو وه، خو هغوی به د غلط سایډ نه راتلل، د دوبر د سایډ نه به راتللو. نو بیا ورته پیغمبر سلام د هغه نه چې دا خبره واورېده نو پیغمبر سلام ته مخ واړو. لکه هغه خفه شو چې د څنګه داسې چل کړی. نو په دغه ټیم کې بیا د خدای پاک د سیر نه یو آیات نازل شو. هغه آیات دا دی: نساؤکم خرص لکم فأتوا خرصکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین. دا آیات نازل شو. د دې آیات معنی دا ده چې ستاسو ښځې لکه ستاسو کمې کوروالي چې دي دا ستاسو پټي دي، تاسو په دې باندې د هر سایډ نه راتلی شي. لکه اوس د مثال د سړي پټی دی نو هغه په هر سایډ باندې هغه خپل پټي ته ورتلی شي، څه پابندي پې د چا له سایډ نه وي. دغه رنګ حساب د خپلو ښځو دی. د دې نه تاسو په هر سایډ باندې لذت اخیستی شئ، مزه ترې اخیستی شئ، خوندونه ترې اخیستی شئ، خو په شرط د دې چې ځای به د جمع کولو همدغه یو ځای د بچي د پیدایش په ځای باندې به تاسو خپله جمع کوئ. دا نه چې تاسو په دوبر کې کوئ یا بله بدپیلي کوئ، نو دا نه ده په کارو. په کار صرف دغه ده چې تاسو د بچي چې کوم ځای باندې بچی کېږي تشو امتیازو ځای په دغې کې تاسو جمع کولی شئ. نو دا وه د جمع د کولو طریقه چې تاسو صرف په دغه یو ځای باندې به د جمع کوئ. نور ستاسو خوښه ده چې په کومه طریقه تاسو کوروالی کولی شئ، په هغې تاسو ته څه منیت نشته دی، څه ممانعات پې نشته دی. که تاسو یې په بوکه کوئ، که خپې پې اوچتوئ، چې په کومه طریقه باندې تاسو د خپلې کوروالي نه خوند اخیستی شئ نو په دې باندې هېڅ ممانعات نشته دی. خو په شرط د دې چې تاسو به بدپیلي نه اختیاروئ، نه به په دوبر کې غلط کار کوئ، جمع کوئ، او نه به کم چې د تشو امتیازو ځای دی د دغې دا سټل مټلو او یا خپل نفس د هغې په خوله کې وال، نو دی کې ډېره غټه ګناه ده او دا کول نه وي پکارو. او نور که تاسو سینې خورئ، شونډې خورئ، دغه هېڅ مسله نشته دی. دغه ستاسو خپل کوروالی دی، خپله ښځه هم ده چې په کومه طریقه ترې تاسو لذت اخیستی شئ نو اخلی ترې. نو نننۍ ویډیو صرف په دغه باره کې وه چې ډېر کسان کمنټس یې کوي او معلومات کوي. داسې خلک دي چې هغوی نه وي پوهه، په ناپوهۍ کې دې غلط کار وشي. نو زما تاسو ته دا یو وړوکی شان ریکویسټ دی چې د ثواب په نیت باندې دا ویډیو شیر کړئ خپلو ملګرو سره څومره چې واده کړي دي، خاص کر د هغوی دپاره. ځکه چې زما دا چینل چې دی دا په خپله د اردو چینل دی، زه په دې باندې اردو ویډیوګانې جوړوم. خو ډېر داسې کسان دي زموږ خپل پښتانه وروڼه چې هغوی په اردو باندې نه پوهېږي. نو د هغوی دپاره زما دا ویډیو خاص کر دا زه به انشاءالله په دې چینل باندې به زه دواړه ویډیوګانې جوړم. ځکه زما چې څومره ویورز دي هغه ډېر زیات پښتانه دي او هغوی ډېر زیات کسان داسې دي چې هغوی په اردو باندې نه پوهېږي. نو انشاءالله زه به په پښتو کې هم حدیث بیانوم او په اردو کې به هم بیانوم. چې کوم کسان په اردو پوهېږي هغوی دپاره به د اردو بیاني، چې کم
پښتانه دي هغوی په پښتو پوهېږي نو انشاءالله زه به هغوی دپاره د پښتو دغه کومه په پښتو کې به بیان جوړوم. نو چې څومره کیدای شي د نه دا خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې څه غلط کار ترې ونه شي د ثواب په نیت باندې. جزاک الله.